الله تعالی چې دنیا ته څومره هم پیغمبران را لېږلي دي دا ټول پیغمبران معصوم دي د دینه ګناه کله هم نشي کېدلی او څومره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي هغو نه که چېرته ګناه هم وشي بیا الله تعالی د دوی په نامه اعمال کې ګناه نه پاتې کوي ختم کوي دوی محفوظ دي پیغمبران معصوم دي او صحابه کرام محفوظ دي او یو امتی دا نه معصوم ده او نه محفوظ ده بلکې د هر امتی نه ګناه کېدلی شي بیا په کار ده چې کله د یو امتی نه ګناه وشي بیا به د هغه په ګناه باندې د هغه په عیبو باندې موږ تاسې پرده اچوو د هغه عیوب به خلکو ته نه ښیو چې دا سړی خو دا ګناه کوي دا سړی خو دا ګناه کوي دا سړی خو دا ګناه کوي د چا عیب چاته مه ښیه چې درنه کېږي بیا د ده په عیب باندې پرده واچوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته من ستر عورت اخیه المسلم ستر الله عورته یوم القیامه وایي کوم یو کس چې په دنیا کې د خپل مسلمان ورور پرده پوشي وکړي د هغه په عیوب باندې د هغه په ګناه باندې پرده واچوي الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د ده په عیوبو باندې د ده په ګناهو باندې پرده واچوي په دنیا کې یو کار ته کوي د بل چا ګناه ده په هغه باندې ته پرده واچوي هغه د ده ګناه پټ کې د قیامت پر ورځ به الله تعالی د تا ګناهونه پټوي د تا عیوب پټوي پرده وپې اچوي او داسې ومن کشف عورت اخي المسلم کشف الله عورته حتى يفزعه بها في بيته وایي که چېرته یو کس د خپل مسلمان ورور عیب او د هغه ګناه په هغه باندې پرده نه واچوي بلکې ظاهر یې کړي خلکو ته یې وښیي بیا دا سړی الله تعالی په خپل کور کې رسوا کوي الله تعالی په خپل کور کې رسوا کوي ذلیله کوي څه کار دی و چې ته د خلکو د پردې نه پر دغه عیوبو نه د خلکو د ګناهونو پردې لرې کوي نو دا ډېره د نقصان خبره ده معاشره کې ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه کار دی نه بغیر بل نشته دلته ناست وي د چا غیبت کوي د چا غیبت کوي فلانکی داسې و فلانکی داسې و فلانکی داسې و په دې کې نه داسې خوشحالي شته او نه د خوږلت ولا داسې شی شته چې هغه خوند کوي بس د ده یو عادت جوړ شوی ده نو داسې کس بیا که داسې چیرته دلی وي په خپل کور کې ذلیل او رسوا وي الله تعالی دې موږ تاسې ټول د ذلت نه او د رسوایي نه وساتي که چیرته یو کس تاسې په ګناه پورې ووینئ غلطو کارو پورې ووینئ یا بیا په هغه وخت کې خلکو ته مه وایئ دا ګناهګار ده هغه ته یوازې وایه د اصلاح په نیت باندې ورته وایه پیغور هم مه ورکوه داسې ورته وایه دا ګناه مه کوه دا ګناه پرېږده دنیا دې هم تباه کېږي آخرت هم تباه کېږي او داسې که چېرته یو سړی داسې سړي ته پیغور ورکړي بیا کېدای شي چې الله تعالی په دنیا کې دا سړی په هغه ګناه کې مبتلا کړي څومره غټه د نقصان والا خبره ده الله تعالی دې موږ تاسې ټول د هر قسمه ګناهونه